الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. دا ابو جهل او داغه په شانتي نور مشرکان چې په ډېر لوی تکبر کې او په ډېر لوی ځان خوښۍ کې بګرځېدل او دا صحابه کرام چې غریبان غوندې خلکو په مکه معظمه کې او ډېر چند کسانو نو دوی به قسمه ټوکې مسخرې دا به پاګي پسې کولې او کله کله ابو جهل د خپل غونډګانو سره داسې تیر شو او صهیب او عمار عبدالله زید مسعود او بلال رضی الله تعالی عنهم و ارضاه دا بناستو نول دا بیتاجا شاهان دی بیتاجا بادشاہان دی تاج ورته چا په سر کړی او کله بل جنتیانو ته وګوره کنه جنتیان ناست قسمه قسم مسخرې او قسمه قسم دغه به کول قرآن کریم هغې ته اشاره کوي او خاص کر ابو جهل لعین دلته قرآن په ګوته کړی دی فلا صدقه دی بېمانه تصدیق هم نه دی کړی د الله پاک د یووالي او د الله د وجود ولا صلو نی مونځ کړی دی یعنی الله طرف ته څه جھکاو نه دی کړی او الله ته څه هېڅ قسم تابعداري نه ده کړې نه عقیده او عقیده درسته کړې ده او نه عمل صحیح کړی دی بلکې الټا ولکن کذبه نسبت د دروغ یې کړی دی دغه دعوت حق رد کړی دی دغه داعي حق ته دروغجن ویلی دی وتوله او مخ یې اړولی دی د قبلولو د حق نه اوړېدلی دی د حق نه او بیا لوبې او ټوکې په صحابو پسې کوي ثم ذهب الى اهله بیا دی لاړ شي هغه خپلو کور ته او خپلو زنانو ته یتمتع یتبخترو فی المشي په دې تلو کې په یو ډېر لوی مکیز باندې ځي او په ډېر لوی تکبر باندې ځي او دا وی د بنو مخزومو چې کم طرز د تللو په قریشو کې دا ډېر متکبر خلک دا بنو مخزوم نو دا د دې خپل قوم هغه طرز یې تللو چې د دې قوم به په کومه طریقه باندې ته نو ابو جهل لعین په دغه طریقه باندې خپلې ښځې ته لاړ او ویل چې نن په عبدالله په دغه پسې په عمار پسې او په عبدالله زین مسعود پسې او په بلاد پسې دا ټوکې وکړي او داسې تاو به شو په تکبر باندې روان دي او خپلې ښځې ته بریتونه تاوی لکه دی چې تللی دی او چې ډیلی فتح کړی دی او یا کشمیر آزاد کړی دی او یا فلسطین د یهودو نه آزاد کړی دی داسې تکبر باندې دی د خپلې ښځې ته او خپلو بال بچ ته لګیا دی چې نن په مسلمانانو پورې دا ټوکې وکړي دا ټوکې وکړي دا ټوکې وکړي الله فرمایي اولا لک فاولا ای شقی او بدبخته فویل ویل لک ثم ویل لک هلاکت ته ستا دپاره د پاسه د هلاکت نه تباهي د ستا دپاره د پاسه د تباهۍ نه او بیا ورته وایي ثم اولا لک فاولا او بیا درته وایم ای شقي هلاکت او تباهي د ستا دپاره فاولا پورته په بله هلاکت او تباهۍ باندې تر ځان خبرې تا څه وکړه تا خو ځان د جهنم سکور او د جهنم همیشه اوسیدونکي احساس که بدقسمته ته څه خبرې چا دپاره هلاکت او تباهي ده ایحسب الانسان ان یترک سدى
آیا د انسان دا ګمان دی ان یترک سدا چې پرې به ښودی شي دی داسې عبس. څه مطلب دی؟ دا انسان چې ما پیدا کړی دی د څه خیال دی د ته به څه امر نه کېږي او د ته به څه نهي نه کېږي، د څه خبرو به د ته حکم نه کېږي او د څه خبرو نه به دی نه منع کېږي. امر څه ته وایي؟ چې د کومو خبرو الله تعالی موږ ته ویلي دا وکوي. او نهي څه ته وایي؟ منهیات هغه دي چې الله موږ او تاسو له څه نه منع کړي. د انسان څه خیال دی چې داسې الله عبس پیدا کړی دی، د به به څه اوامر د الله د طرفه نه راځي، څه نواهي به ورته د الله د طرفه نه راځي. او دایم معنا د ان یترک سدا، د انسان څه خیال دی چې دی به داسې عبس الله پیدا کړی دی او مړ به شي او خاورې به شي او کیسه به خلاصه شي. ګنې باس بعد الموت نشته، پس د مرګ نه راوچتېدل نشته، بیا دوباره ژوند نشته څه، او هلته بیا حساب کتاب نشته. ولې هلته بیا چې کومه دی نو کامیابي او ناکامي نشته، ولې هلته بیا جنت او دوزخ ته تلل نشته، ولې هلته د الله په مخ کې پیشي نشته څه. دا څه خیال دی؟ دا بل چاته نه وایي، ما او تا ته هم وایي. اوس مطلق انسان دی. ایحسب الانسان ان یترک سدا. انسان څه خیال؟ ټول قرآن دا کیسې نه چې به تر پخوانیو کیسې موږ ته قرآن لګیا دی. قرآن کتاب الوعظ والنصیحه دی. څه خیال دی انسان چې دی به عبس پاتې شي؟ دی به دنیا کې ته څه امرونو او د څه نهیو په مخې ته به رانشي او دی به په قیامت کې عبس پاتې شي، دوباره به را ژوندی نه شي. او دی چې دا خبرې کوي چې دوباره نه به ما څوک را ژوندی کړي چې زه خاورېری شمه. من یحیی العظام وهو رمیم. یو کافر راغی او د مسلمان مخې ته، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته، او زاړه ډوکي د قبر نه راوړل، داسې وګدا کړه په لاس کې او داسې کړه ویل چې داسې شو موږ به ژوندي کېږو. داسې نه داسې. الم یکن نطفة من منی یمنا. ولې نو دا انسان نو یو څاڅکی د اوبو، او د کومو اوبو نه؟ من مني، د هغې ګنده اوبو نه. یمنا چې اچولی کېده په هغه رحم د مور د ده کې. دی د هغه څاڅکي منی نه پیدا شوی نه دی چې د مور په رحم کې اچولی شوی او د پلار د طرفه دی د هغې یو څاڅکي اوبو نه پیدا شوی نه دی. ثم کان علقة، بیا دغه یو څاڅکي د اوبو د هغې نه ټینګه غوندې وینه سازه شوه. علقه جورې ته وایي، په دې جبو کې د سړي په خپه پورې نښلي، دې ته علقه وایي. نو دا داسې څاڅکی د اوبو، دا داسې د مور په دې رګونو کې دا او په دې وینه کې دا ګډ شي او چکر ولګوي، او بیا چې رحم ته راشي نو د وینې کلک څاڅکی اتصال شوی په دې رحم د مور پورې د جورې په شانتي ونښلي. او څنګه چې جور ته وینه راکاږي که نه، دا هم دقسې بیا د خپلې مور نه خوراک راکاږي او وینه ترې راکاږي، د هغې باندې دی پایي او دی په هغې باندې نومان مومي او په هغې باندې دی لګیا غټېږي. ثم کان علقة فلخلق، پس پیدا که الله ده لره، فسوا، نو برابر یې کړه د کې دا هغه بوټۍ د غوښې نه، د هغې نه د مخ ساز که، پوزه یې وله سازه کړه، غوږونه یې وله ساز کړه، غاښونه یې پکې وله ساز کړه، شونډې وله سازې کړې، ژبه یې سازه کړله، او دننه اندرون کې جاسونه دغه دي چې په دې باندې چې مسلمانانو ډاکټرانو سره کښېني او تا د انسان دا یو فرضه راوالي که نه، نو دې باندې روغ کتابونه لیکلی کېږي، روغ کتابونه چې انسان الله څه یو بلا پیدا کړې ده. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پس پیدا کوي الله منه د دغه یو څاڅکي اوبو نه زوجین جوړه، جوړه څه ده؟ الذکر والانثى، یو زنانه یو نارینه دی او بل زنانه، یو اوبه ده، یو څاڅکي اوبه دي، هغه د مور رحم ته لاړ شي، هغې نه بیا چې کوم دی نو ټینګه وینه سازه شي، وروستو د هغې نه بیا مزغه یو بوټۍ غوندې غوښه سازه شي، بیا الله وایي بیا موږ چې کوم دی ثم کسونا العظام لحما،
هډوکي ته ساز شي په هډوکو باندې الله وایي موږ غوښه راولو نو غوښې د پاسه پوټکی ساز شي او بیا یو زمانه بعد الله تعالی پای کې روح پوک وهي او د هغې نه انسان پیدا شي او دغه انسان یو بدي او کله ته هلک پیدا کېږي او کله ته جنۍ سازېږي او د دوه هلک او د جنۍ په ناسته پاسته کې په خوی بی کې په شکل و شباهت کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی چې د زنانه کم احساسات او جذبات الله پیدا کړي دي او د سړي کم احساسات او جذبات الله پیدا کړي او یو بدي او د هغې نه دواړه پیدا دي دغه یو مور ده او دغه یو پلار دی د هغې نه دواړه پیدا دي الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى ولې سری خیال دی چې کم رب العزت د یو ساس کې اوبو نه داسې انسان تیار که جینۍ او هلک ولې هغه الله قادر نه دی په دې خبره باندې چې را ژوندي کې مړو لره بلا یا ربنا حقه ده چې زموږ رب به دا دوباره ژوندي کوي داسې چې کله هم راشي الیس ذلک بقادر نو جواب به دی بلا ولې نه زموږ رب په دې باندې قادر دی چې دا ټول مړي به را ژوندي کوي او دا تمام انسانان به را ژوندي کوي دا به خپل مخکې پیش کوي د دې سره د رتی رتی حساب او کتاب به کوي د ذرې ذرې حساب او کتاب به کوي او د هغه حساب په نتیجه کې به بعضې خلک ناکام او بعضې خلک به کامیابي او کامیاب به جنت ته ځي او ناکام به جهنم ته ځي الله دې موږ او تاسو په کامیابو خلکو کې د قیامت په ورځ باندې او په دې دنیا کې حساب کې او د ناکامو خلکو نه دی الله موږ له پناه راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي دې سره سره الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کوي څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت ای تباہی کی الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي یا الله دې کې سونه کمې دی د غیب خزانو نه پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونو دې آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ دا نوی کار موږ شروع کړی دی او ډېر لوی مشکل دی او ډېر لویه ګراني ده دا موږ یو خپلو ذاتي پیسو باندې شروع کړی دی دعا وکړئ چې الله رب العزت دا سر ته ورسوي او د خپلو نیکانو صالحان زړونه او بندګانونه دې ته راواړئ چې په دې کې زموږ سره تعاون وکړي دا د لنټر مسئله ده انتهایي ګرانه موږ ته پرېوتې ده خو د الله تعالی په توفیق به کېږي او د الله په ذات او د الله په بروسه باندې موږ دا کار شروع کړی دی انشاءالله الله به سر ته رسوي تاسو به دعا کوئ الله رب العزت دې زموږ د مدرسې استادانو ضروریات هغه سر ته ورسوي او الله دې په عمرونو کې خیر او برکت واچوي او زموږ دا طالب العلمان دی الله صحیح عالمان حق پرست عالمان موحدین و متبعین د سنت عالمان ساز کی او دین دی الله تعالی د دین د اقامت لپاره کارکنان ساز کی او الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او دا مدرسه دی الله زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځوي دې په وجه دی الله زموږ نه راضي شي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا